अस्सलामुअलैकुम मलगुरो द वेस्ट इंडीज खिलाफ द टी20 और द वन डे सीरीज द पारा द पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस शवे दे چې په دې ویډیو کې مونږه د پاکستان په टी20 سکواډ باندې ډیټیل سره خبره کوو کم کلاړي پکې شامل شوی دي کم کلاړي ډراپ شوی دي آیا کم کلاړي شاملول پکارو کم کلاړي ډراپ کول پکارو مکمل سکواډ د سره شریک کوم تاسو به کمنټ لازمی کوي تاسو له پسکرین باندې الریډي د پاکستان टी20 سکواډ ښکاري جی د پاکستان هغه टी20 سکواډ د کم بچي اوس ویسټ انډیز سره د درو میچونو टी20 سیریز کوي جی کپتان اوماغا سلمان علي آغا د په دې سکواډ کې بابر اعظم رضوان نشته د نسیم شاه پکې نشته د شاهین افریدي په دې سکواډ کې شامل کړل شوی دی نور اوماغا سکواډ د کم چې د بنگلاديش خلاف خو صرف شاهین شاه افریدي پکې شامل کړل شوی دی که تاسو سکواډ باندې نظر واچوي سلمان علي آغا د کپتان دی ابرار احمد فهیم اشرف فخر زمان حارث رؤف پکې هم انکلوډ کړل شوی دی حسن علي پکې هم انکلوډ کړل شوی دی حسن نواز اوماغا د بنگلاديش د سکواډ دی حسین طلعت خوشدل شاه محمد حارث وکټ کیپر محمد نواز صاحبزادہ فرحان سیکنڈ وکٹ کیپر سائم ایوب شاہین شاہ افریدی اور سفیان مقیم لا کم از کم د ویسٹ انډیز خلاف موقع ورکول پکار دی د بنگلاديش خلاف خو بس لاړو او صرف د بنگلاديش چکر و خو یو میچ کې ولا هم موقع ور نه کړل شو خو د ویسٹ انډیز خلاف کم از کم سفیان مقیم لا موقع ورکول پکار دی ابراهیم احمد لا کنسسټنټلی موقع ملاویږي خو سفیان مقیم له تر اوسه پورې موقع راس نه ملاو شوی او سفیان مقیم لا د ویسٹ انډیز خلاف موقع ملاو شو نو ښکارا خبره ده چې د خپل سلیکشن صحیح ثابتای نور په دې سکواډ کې د حارث رؤف هم واپس شوی دا د حسن علي هم واپس شوی دا فاست بالران په دې سکواډ کې شامل کړل شوی دي نسیم شاه نه بغیر اوماغه د پاکستان چې کم فاست بالران دي هغه کې شامل کړل شوی دي عباس افریدي ډراپ کړل شوی دی د سکواډ نه دنه علاوه بل فاست بالر چې کوم احمد دانیال چې کوم هغه هم ډراپ کړل شوی دی دنه علاوه چې کوم خبالنګ کړو سلمان مرزا د بنگلاديش خلاف هغه هم د دې سکواډ نه ډراپ کړل شوی دی بغیر د ریزن چونکه سلمان مرزا اور احمد دانیال نوجوان کھلاڑیانو د سکواډ کې ساتل پکارو خو خیر کم سکواډ تاسو الریډي په سکرین باندې ښکاری دنه علاوه بابر اعظم او رضوان هم په دې سکواډ کې نشته کله تاسو په خیال باندې یو داسې کھلاڑي چې هغه شاملول پکارو نو کم کھلاڑي شاملول په دې سکواډ کې پکارو او کشر دې سکواډ نه یو کھلاڑي ډراپ کول پکاري نو تاسو په خیال باندې کم کھلاڑي ډراپ کول پکار دي زما په خیال باندې ابراهیم احمد ډراپ کول پکار دی او سفیان مقیم له درې وړو ټیسټ می درې وړو ون ډے میچونو درې وړو टी20 میچونو کې موقع ورکول پکار دي دنه علاوه په سکواډ کې حسین طلعت چې کم دی دوه ما غرنګ پرفارمنس چونکه یو میچ کې ولا مکمل او شی وای کوم څه داسې خاص پرفارمنس نو کړي دینه علاوه حسین طلعت داسې دی چې لکه رن بال گیم کول شي مطلب وکټي سارول شي تعالی او هیټینګ والا بیټسمن دان دی نو د په خو بیا چې حسین طلعت تاسو شاملوي نو دینه خو بیسټ چوایس دا چې بابر اعظم تاسو شامل کړي خو نه جی بابر اعظم دای بیخي د टी20 ټیم نه بهر کړی دی نو دا مکمل سکواډ دی د حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي کوي کم کلاړي ډراپ کول پکار دی کم نه دی هغه نوم کلاړي هغه کلاړي نوم هم منشن کوي د ویډیو کتلو زیات مننه والسلام